درود شریف وایي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. باب النمام. دا باب نوی باب هغه شروع کیږي او د دې باب نوم دی په بیان د چغلخور انسان کې. چغلخوري کول هغه مسلمانانو کې سبب د فساد دی. دو کسانو په خپل منځ کې د جنګولو سبب دی. د دغې وجې نه په حدیثو کې د چغلخور سړي ډېر سخت او ډېر ګران وعید او سزا هغه ذکر شوي ده. امام بخاری رحمت الله علیه 2 احادیث مبارکه په دې باب کې ذکر کوي. چغلخور هغه سړي ته وایي چې د یو انسان خبره بل ته یوسي، د ځان نه سره دروغ هم کي، او د بل انسان خبره بل ته یوسي چې هغه تا پسې دا وي، بل ته وایي چې تا پسې دا وي. نو 2 کسان په خپل منځ کې د یو بل سره د هغوی زړه بداوی راولي او په خپل منځ کې 2 کسان هغوی دشمني پیدا شي او دا کار چې کوم دی نو هغه چغلخور وکړو. نو د دغې وجې نه چغلخور چې دی نو هغه حدیث مبارک کې راځي چې دی به چغلخور جهنمی دی، دوزخي دی او دی به جنت ته نه داخلېږي. بل حدیث مبارک د دې په تایید کې هغه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي چې المجالس بالامانه. بنده چې په یو مجلس کې ناست دي او هغه مجلس کې یو خبره وشي تا واورېده نو دا د ستا سره امانت دی. که تا ته چا ووایي چې دا بل ته مه وایه، کوی درته نه وي، خو چې تا په یو مجلس کې یو خبره واورېده نو دا د ستا سره امانت دی. دا به د دې مجلس نه بهر که د خیر خبره وي، چا ته پکې فایده میلاوي خو ته به یې کوې، او که د شر خبره وي، د نقصان خبره وي، چا پسې خبره شوي نو هغه به ته بهر نه کوې. او که تا د دې مجلس نه بهر دا خبره وکړه نو تا په امانت کې خیانت هم وکړو. یو ګناه دې دا وکړه چې امانت کې دې خیانت وکړو، او بله ګناه دې دا وکړه چې ته چغلخور شوې. 2 ګناهونه شول. او درېیمه ګناه دې دا وکړه چې د ستا په وجه د 2 مسلمانانو په خپل منځ کې زړونو کې خیری پیدا شو. او که چېرې بیا چا څه قدم اوچت کړو، یو بل پسې کنځلې وکړي یا یو بل یې ووهل یا یو بل ته بل نقصان ورسره، نو هغه ټول چې څومره ګناهونه دي هغه د نورو خلکو سره سره د چغلخور په عملنامه کې هم لیکلی کېږي. نو د دغې وجې نه خبره چې بنده یو ځای کې اوري هغه بل ته نه دي کول پکار. که تا ته پته هم ده چې دا فلاني پسې ده دا غلطه خبره وکړه، دروغ خبره یې وکړه، هسې تهمت یې په ولګولو، نو که په بل کې دا خبره وي او که نه وي ته به بل ته دا خبره نه رسې چې فلاني داسې ویلي دي. د دې نه سخته منع راغلې ده. لومبنی حدیث مبارک حضرت حذیفه رضی الله عنه نه روایت دی. فرمایي چې سمعت النبي صلی الله علیه و آله وسلم، ما د 2 جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم نه واوریدل یقول چې محبوب او فرمایل لا يدخل الجنة قطات، جنت ته به نه داخلېږي چغلخور انسان. چغلخور سړي ځای هغه جنت نه دی بلکې دوزخ دی، جهنم دی. دی خو د ګناه بنیاد کې دي او دی خو د 2 مسلمانانو په خپل منځ کې دشمني او خیره په زړونو کې پیدا کوي، زړه بداوی راولي او د ډېرو غټو ګناهونو بنیاد کې دي دغه انسان. دیم حدیث مبارک د حضرت اسماء بنت یزید رضی الله عنها نه روایت دی. قالت قال النبي صلی الله علیه و آله وسلم، حضرت اسماء بنت یزید رضی الله عنها فرمایي چې محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل الا اخبرکم بخيارکم، چې زه تاسو ته خبر درکم چې په تاسو کې ټولو کې غوره خلک څوک دي، ټولو کې غوره او ټول نه بهترین خلک، او هغه په تاسو کې ټولو کې برګوزیده خلک او غوره خلک څوک دي.
نو قالوا بلا صحابه جواب ورکو چې ولې نه جي. نو قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایلو چې الذين اذا رؤوا ذکر الله، پتا چې ټول نه غوره خلق او ټول نه بهترین خلق او ټول نه برگزیده خلق هغه دي چې کله هغوی ته وکتلی شي نو الله تعالی به درته یاد شي. اذا رؤوا ذکر الله، چې کله هغوی ته وکتلی شي نو الله تعالی انسان ته یاد شي. نو د دې مصداق هر انسان دی چې هغه د شریعت مطابق زندگی تیری، د منځ او دس پابند دي او سنت طریقې مطابق وضقت وي او سنت مطابق طریقې مطابق ناسته پاسته وي. علماء کرام او څومره چې صلاحا دي هغه د دې مصداق دي. زموږ حضرت صاحب دامت برکاتهم د شاه منصور شریف چې دلته تشریف راوړو، تاسو لیدلی و؟ تاسو د هغوی زیارت شوی؟ چا لیدلی و؟ حضرت صاحب زموږ شاه منصور شریف جماعت والا کسان یادو. نو هغوی ته چې سړی ګوري الله یادېږي که نه یادېږي؟ دغه شان د اهل الله دی، د الله والا خلقو دغه شان دی چې انسان هغوی ته ګوري نو الله تعالی به تره یادېږي. چې کله انسان د الله سره تعلق درست وي، د الله تعالی نه فرمانی نه کوي، د الله تعالی د احکامو مطابق ژوند تیروي، د نبی علیه السلام سنت د هغې طریقې مطابق ژوند تیروي، د محبوب صلی الله علیه و وسلم د سنتو سره محبت وي، نو دغه انسان ته چې کله څوک ګوري نو هغوی ته الله تعالی را یادېږي. نبی علیه السلام وفرمیل چې دا په ټولو کې غوره خلک دي. الله دې موږ او تاسو هم داسې کړي. افلا اخبرکم بشرارکم، او بیا یې فرمایل چې تاسو ته خبر در نه کړم چې په تاسو کې ټولو کې بدترین خلک څوک دي؟ نو قالو بلا، صحابه وفرمایل چې صحابه عرض وکړو چې ولې نه؟ نو قال محبوب صلی الله علیه و وسلم ارشاد وفرمایلو چې ټول نه بدترین خلک هغه دي المشاؤون بالنمیمة، چې هغه خلکو کې چغلخوري کوي، د یوه ځای نه خبره بل ځای ته وړي، چغلخوري کوي د خلکو په منځ کې، خلکو په منځ کې دشمني وړه به دعوی پیدا کوي. المفسدون بین الاحبة، د دوستانو په منځ کې فساد او جګړه جوړوي، او دا دغه چغلخور تعریف کوي چې چغلخور څه دپاره چغلخوري کوي. المفسدون بین الاحبة، چې د چا یو بل سره تعلقات سم دي، یو بل سره مینه ده، یو بل سره تعلقات سم دي، دوستی ده، ورورولي ده، عزیزولي ده، د هغوی په منځ کې د فساد او دشمني پیدا کوي. او الباغون البراء العنته، او تلاش کوي د هغه خلکو دپاره چې کوم بری دي د ګناه نه، هغه خلک چې بېګناه خلک دي، د بېګناه خلک په مشقت کې اچوي. بېګناه خلک مشقت کې اچول مطلب دا دی چې د بېګناه خلکو باندې الزام لګوي. یو کس بېګناه دی، څه یې کړي نه دي، هغه پسې سپکه وایي، په هغه باندې الزام لګوي، تهمت ورباندې لګوي، نو دا به تاسو کې بدترین خلک دي. الله تعالی دې موږ او تاسو د دې خبرو نه وساتي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین الطیبین الطاهرین. الله تبارک وتعالی زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي، نبی علیه الصلاة والسلام ټول امتیانو ګناهونه معاف کړي، زموږ د ټولو الله تعالی په حال باندې رحم وکړي، پریشان حالو پریشانۍ ختمې کړي، بیماران ټول ته صحت کامله نصیب کړي. الله تعالی د ټول د ناست قبول او فرمایي. نبی علیه الصلاة والسلام پر خپلو احادیثو مبارکو موږ ته د عمل توفیق نصیب. د نبی علیه الصلاة والسلام سره زموږ هم کامله مینه او کامل عشق پیدا کړي. نبی علیه الصلاة والسلام کامله اتباع مو نصیب، د صحابه کرامو د ښکلي اخلاق موږ ته نصیب کړي. الله تعالی د بدو خبرو نه موږ ټول محفوظ وساتي، هر قسمه ګناهونو نه حفاظت وفرمایي. الله تعالی ټول مسلمانان خپل منځ کې شیر او شکر کړي، دشمنان یې الله تعالی په دوستۍ باندې بدل کړي، تنازعات او اختلافات الله تعالی ختم کړي. الله تعالی د ټولو په حال باندې رحم وفرمایي. مشران کشران چې زموږ څومره وفات دي نه ټولو بخښنه وفرمایي. حجونو د عمرو سعادتونه مو بار بار نصیب کړي. مجاهدینو د دین د خادمینو مدد او نصرت وفرمایي، په ایمان مخاتمه نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا مولانا محمد و آله وصحبه.